نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى د کافرانو په باره کې فرمایي په دې رکوع کې چې دا د سورۃ الاعراف درویشتمه رکوع دلته شروع کیږي 9مه سپاره کې ده. نو دې کې الله سبحانه وتعالی فرمایي والذین کذبوا او هغه خلکو چې چا دروغ وګڼل بیااتنا زمون آیاتونو لرا سنستدرجهم نو موږ په مزه دی هغه تباهی طرف ته بوزو من حيث لا يعلمون دا په داسې طریقه باندې چې دوی ته پته مونه لګي او دوی به تباه او برباد بشي. واملي لهم ان كيدي متين او بیا زدی له ډیل ورکوم په مینس کې لږ مهلت ورکوم داسې نه چې एकदम په بس زمکه ورانوم یا زلزلات طوفان او دغه پر اولم خو په مزه ان کیدی متین بشکه چې زما طریقې کار الله پاک فرمایي چې هغه ډیر مضبوط دی په ډیر مضبوطه طریقې سره سره په ځان نه پیږي او د تباہی طرف ته رواني. نو داسې خلک چې کوم د الله سبحانه وتعالی کتابونه درو غني د الله پیغمبران درو غني نو دوی په خپل ځان جهنم طرف ته بوزي. اولم يتفکروا اوس الله سبحانه وتعالی دی تا بیا یعنی خطاب فرمایي چې آیا دی فکر نه کوي ما بصاحبهم چې د دې دا ملګری من جنه یعنی پاغه باندې اثر د جناتو ځکه چې اکثر په سړي باندې جنات کی نه کنه د په غړونو سر کی وي تاسو د خپل پیغمبر ته وګورئ چې یعنی څومره صفات والا انسان دی څومره صابر دی څومره شاکر دی او صادق دی امین دی او د هر څه څونه خپل پابندي ساتي او تاسو چې څومره ډیر خپل وخت ورکو نو تاسو یې خپل مرګ ته نه ګورئ چې په د باندې اس د جناتو اثر نشته لیوانتوب پې نشته. ان هو الا نذیر مبین نه ده مگر دیخو يرون کې د ښکارا دیخو تاسو یری د دوزخ نه د آخرت د عذابونو نه چې دا غي نو یریږي او په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان وروړي. بیا الله پاک فرمایي چې اولم ينظروا آیا دی نګوري فی ملکوت السماوات پر انتظام د اسمانونو د زمکو ته یعنی په دې کې چې دا کوم اسمانونو او زمکه دي په دې باندې یو نظر د عبرت نه چي چې د عبرت پسترګ ورته وګوري او غور فکر پکيو کی. وما خلق الله او هغه شی چې پیدا کړی دی الله سبحانه وتعالى من شيء هر یو چې الله پیدا کړی وان عسى او ممکن ده ان يكون قد اقترب اجلهم چې نزدوشي وي هغه مهلت د زندګۍ د پوره کېدو هغه وخت چې کوم اجل له اجل ورته مونږ وایو کنه وی اجل راغلو یو سړی چې مړ کیږي نو وی ډیر زر د چې هر انسان ته خپل وخت ورورسي کوم وخت کې بچ دې فنا کیږي یعنی اجل به راځي مړ کیږي به
فبأي حديث بعده يؤمنون نو بس پکم اخر دی په کوم خبره باندې د پیغمبر د دین پسم ایمان وروړي او کنا یعنی الله پاک سوالیه وانته انداز کې تپوس کوي چې فبأي حديث نو پکم خبره باندې بعده پس دینا یؤمنون دی به ایمان وروړي چې دا دومره دلایل ورته الله پیش کړي چې د ازمک اسمانونو کې غور او فکر وکړي دار سو وګوري چې دا چا پیدا کړی دي نو هغه ذات دا پیغمبر هم را لېږلی دا کتاب هم را لېږلی دی اوس الله پاک فرمایي من یضلل الله او چې څوک الله یعنی گمراه کی گمراهی دا مطلب دی چې هغه په دې باندې اصرار کوي چې یعنی مطلب دا په غلط لار باندې روان دي او بیا په قائم پوخم په ولاړی فلا هادی له و یغه ته څوک هم هدایت نشي کوله چې چا خپل غلطه لار اونیوا او بیا په زدو کو او کلک په ولاړ دی چې نه بس همدات صحیح لار ده هغه ته څوک هدایت نشي کوله هغه ته کرا سر دوړې کې او ټاکې کې ورته خدای بیا خبره رچانه وړي بس اجازه په صحیح لارې ما نو الله پاک فرمای ويذرهم في طغيانهم نو الله پاک وی پریږ دي داسې خلق لرا یعنی دغه خلق لرا فی طغیانهم په خپل سرکشی کې یعمهون چې پای کې سرګردان وي سرګردان او په دغه خپل کې ګرځي او دې بزان په حق باندې غني او روان به عذاب طرف ته ناکامه طرف ته رواني خود ته شیطان هغه دومره خشتکړي دی غلار او هغه طریقه چې بس هغه پکې نور زور لګي او پکې بزیاتیږي وستر وځه او یو ورځ دا سراشي چې بس لا شي د دنیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو اکثر کفارو دا تاسو کولو چې یره ته مونږ راغ قیامت دروازه نه یاره نو دا به کله بیا ورته چې دا څه کار دی چې مونږ ته غلې غونتی وایي چې مونږ د هغې دپاره څه تیاری وکړو ته خو زمونږ رشته داره مې که نه او زمونږ ګوره په قوم قبیلې سړی نو لحاظه مونږ ته هغه ورځ وښیه چې هغې د مخکې مونږ تیاری وکړو نو دا به هم د خندا او د مزاق د طور نه وي په صحیح طریقه خو یې نه وي کړی چې هغې دپاره تیاری وکړو خو الله خو ورته وایي چې بس تاسو بس سم شئ په ما باندې ایمان وروړئ په دې پیغمبر او په دې کتاب باندې ایمان وروړئ بس تاسو په سمه لار یئ نو دوی به مذاقن دا خبره کوله نو الله پاک فرمایي یسألونک تا نه تپوس کوي عن الساعة دا قیامت په باره کې ایان مرساها چې کله به هغه قایمیږي قل رسو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایا انما علمها عند ربي چې بشکا علم د هغه ورځې زما رب سره دی لا یجلیها هغه دا چا تخکار کینا دغه وس چا تخینه چې کله وي هیڅ چاته په کائنات کې پته نشته نه پیغمبر ته نه فرشتي ته هیڅ چاته نشته بس د الله په علم کې ده لوقت هدا هغه وخت الا هو مگر صرف هغه تا دا وخت چې کوم دی دا الله ځان سره ساتل دی وګوره دلته کې الله پاک نفي کړ ټول مخلوقاتو چې دغه دا علم د قیامت دراتلو دا علم چې کوم دی دا صرف او صرف الله سره دی خو اوس الله پاک دا ورځي هغه درنواله بیانوي او دا هغه اهمیت بیانوي چې هغه څومره درنه ورځي ثقلت دا به دومره درنه ورځي فی السماوات پاسمانونو کې والارض او پروز بکه باندې پس بکو او پاسمانونو باندې به دا ډیر درنه اسمان به دړې وړي شي زمکه به چې کوم دی ټوله یعنی تانبی شي هغه به غرونه به چې کوم دی نو والوزي لکه رمالو چې غونتې لا تأتینکم الا بغته نه به راځي دا ورځ مگر اچانک به راځي
بس دا به الله فیصله وشي د هغې نه مخکې څه آثار رسول پاک صلی الله علیه وسلم خولی دي چې غټ غټ آثار د ټولو نه ورځ دا ده چې به نور به د مغرب د طرف نه راخېږي نو بس د توبې دروازه به بنده شي خلک به وویني چې نور د دې طرف راوخته ټول خلک به بیا کلمې وایي کفار خو کلمه به یې نه قبلېږي د دې لپاره د هغې نه مخکې چې څوک مسلمان شي بس هغه مسلمان دی نو دلته کې الله پاک فرمایي چې هغه به اچانک راځي یسألونک کأنک حفی وی دی خو تا نه داسې تپوس کوي لکه چې تا ته د دې خبرې پته وي او ته دی ته غږ نه کوې عنها د دغې باره کې قل تو ورته وفرمایه انما علمها عند الله بېشکه چې د دې علم چې کوم دی هغه الله سره دی صفا سري ورته ووایه چې ما ته پته نشته دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر خلک داسې دي چې هغې نه پوهېږي هغې د دې څیز علم نه لري دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي قل تو ورته وفرمایه ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا املک لنفسي زه خو د خپل ځان هم اختیار نه لرم ګوره الله پاک صریح په قرآن پاک کې فرمایي چې ته ورته یې زما پیغمبر او فرمایا چې زما خو په خپل ځان کې څه اختیار نشته نفعا ولا ضرا چې ځان ته فایده ورسوم او د یا نقصان یعنی نه نفع او نه نقصان ځان ته په خپل رسول شم مگر چې د الله کوم خوښي الا ما شاء الله مگر چې الله سو غواړي هغه ما ته رسي ولو كنت اعلم الغیب او که چېرې ما ته علم وي د غیب لاستکثرت نو ما به ضرور حاصل کړي ډېرې زیاتې من الخیر د فایدونه وما مسني السوء او نه به مې رسېدلی ما ته څه تکلیف او نقصان لقوم ان انا الا نذیر وبشیر زه خو نه یم مګر زه صرف یروونکی یم او زیری ورکوونکی یم یعنی که چېرې ما ته دا پته وي علم غیب ما سره وي نو ما خو به یو کار هم داسې نه کولو چې د هغې د وجې نه ما ته نقصان رسېدلی وي یعنی او نه به مې داسې کار کول بلکې هر کار به مې داسې کولو چې هغه ما ته فایده رسېدلی وي لکه په جنګ احد کې ګوره موږ ته نقصان ورسېدو داسې په نورو ځایونو کې ډېر داسې واقعات شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنګ احد کې زخمیم شو دغه شو نو دا فیصله خو هغې هغه وخت بیا بدلولی شو چې دا به یې داسې کار کړو خره دې ځای نه احرامونه وتړل او مکې معظمې ته لاړل د عمرې دپاره او کافرانو پرې نه خو نو واتر ورځې مزل یې وکړو نو که چېرې دوی ته پته وه چې مونږ به هغې واپس کوي نو ستاسو څه خیال دی هغې به دوی به بیا تلي وو نو د هغه ځای نه بیا چې کوم دی داسې واپس راغله نو دلته کې الله پاک دې طرف ته اشاره وفرمایله چې بیا خو ما ځان ته فایده رسول و نقصان به راته ورسېدو نه علم غیب که ما سره دی نو بیا ورته وایي چې زه خو نه یم مګر څه صرف یروونکی یم او زیری ورکوونکی یم یرول له څه نه د دوزخ نه د هر قسم عذاب نه د یرولو یعنی زه تاسو ته وایم او بشیر زیری ورکوونکی د جنت چې څوک ښه کار وکړي هغه به جنت ته لاړ شي چې څوک بد کارونه وکړي هغه به دوزخ ته لاړ شي بس لقوم یؤمنون دا قوم دپاره چې څوک خبره منونکي وي هغې قوم ته زه خبره کومه چې څوک زما خبره نه اوري نو هغه به زما په خبره عمل وکړي لہذا هغې دپاره خو خبره زه کوم ورته خو لیکن اوس منل نه منل دا د هر سړي خپل اختیار دی او د دې اختیار به د نه تپوس کېږي په ورځ د قیامت چې تاسو ته زما پیغمبر راغلی او تاسو ته کتاب هم راوړی او بیا تاسو ته خبر هم درکړی چې دا کار سم دی دا غلط دی او بیا تاسو چې کومې باوجود د هغې نه هغه کول نو اوس ما له جواب راکړئ دا مو ولې کول نو بیا به خلک لا جوابه وي
د دې لپاره الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دا هغه خلک چې څوک خبره منون کې دي نو هغه به په دې باندې عمل کوي او که څوک نه مني نو بس هغه خو خپل کار کوي نو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي صدق الله العظیم یا الله که په دې کې زموږ څه کمې زیاتې شي معافرت وکړي یا الله زموږ د ناس په خپل درجه قبول او منظور کړي امين موږ ته په دې باندې عمل توفیق راکړي سره ټول موږ مسلمانانو په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره یا الله بیماران دي شفایاب څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي امين د چا څه حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق والارو د رزق فراغ سبب ټول موږ مسلمانانو په خپل کور کې وتر باندې وکړي یا الله په آخر کې ودازي وشان قریب نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جزاكم الله خیر صحیح دا او کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم